کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم ومن یعص اللہ ورسولہ ویتعد حدودہ یدخلہ نارا خالدا فیہا ولہ عذاب مہین صدق اللہ مولانا العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. زه نن زمونږه دعا یا درې خوشحالی دي. یو خوشحالي خو ستاسو سره ملاقات ته مخکې نه چې کوم مسائل بیان شو د هغې هغه ډیپ او گهرایي ده، ستاسو د چهرو خوبصورتي ده، ستاسو د ماضی د والي صاحب په زمانه کې د قربانو تاریخ ته، او بل طرف ته په غزوه هند کې د پاکستان فتح ده. ټول به په شریک ووایي چې الحمدلله. دا پرونی فتح چې ده دا د امت فتح ده. تاسو به حیران شئ پاکستان د ټول امت پوزه ده، اگر چې پاکستانیان د دې نه دی خبر، او د ټول امت فکر پاکستان ته دی. او دا خبره موږ د پوخانه به کوله چې پاکستان واحد ملک دی چې د خدای په نوم جوړ شوی د مدینې نه پس. پرون چې تا کومه ګټه کړې ده د بھارت نه، نو یو زنانه ده د عربو، د هغې د خوشحالۍ الفاظو ته چې ګورې نو اریان به شي چې یاره موږ ته خلق څومره په تمه دی. هغه زنانه په خپله باندې وایي چې زه اریانه یم، چې ما خو په دې خپل ژوند کې د برې نه د مسلمانو ملکونو باندې اور لیدلی و، او ما پې د اوسپنو باران لیدلی و. ما د فلسطین په ځمکو کې د خلقو وینې لیدلې وې، اما د افغانستان په غرونو باندې د اوسپنو باران لیدلی و. خو بله ورځ ما ته پته ولګېده د هغې د عربۍ الفاظ دا دي: ولقد مضى وقت طویل وهذه العیون المحرومة لا ترى سوا مشهد واحدة. زمونږ د سترګو خو بل څه نه و لیدلي چې کفار یمطرون المسلمین نارا، په مسلمانانو باندې به د اور باران کاو، وحدیدا او د اوسپنو باران به یې پې کاو. دا زنانه ده. ولکن اليوم، لیکن بیګا دا د هغې الفاظو ته ګورئ، رأت هذا العیون، زما د سترګو د خلقو سترګو یو شی ولیدو، هغه څه تقور پاکستان تمطر عبد البقر، د پاکستان فوجیانو د غوا په غلامانو باندې نارن ور وراو. زه دومره خوشحاله شوم، فخشعت دقات القلب کما لو انها سجدت. زما د زړه داسې ټوپونه شروع کړو، ما ویږي زما زړه په سجده شو، او زما زړه ما وی چې زما نه وځي. زه دومره خوشحاله یم چې زما ولا تمکنو، ماله دا خبره ممکنه نه ده صفته بالکلام چې زه په الفاظو کې بیان کوم. خو اللهم لك الحمد الف مره، خدای زر پیرې ستا حمد بیانوم چې پاکستان لدې دا توفیق ورکو. الله اکبر. ان رأینا هذا اليوم، زه خدای ستا حمد بیانوم چې موږ ته دا ورځ وښووه. انه لفضلک، خدای دا ستا فضل دی. ودعاء المظلومین قد استجیب، غالبا د مظلومانو دعا تا قبوله کړې وه. نو نن ډېره ښکلې ورځ ده د پاکستان په تاریخ کې. په 13 ورځو کې موږ چېرته داسې خوشحالي نه وه لیدلې، او د ټولو نه غټه خبره دا وه چې زمونږ بره قوتونه چې هغه بالادست طبقې وې
د امریکې د اثر نه بار ته راووتل او د دې دغه نوم یې دا کوم ایکشن چې اخیسته د دې نوم یې هغه نوم کېښودو چې کوم په سوره صف کې و ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله كأنهم دا بل برا سره تاسو وایي بنیان مرصوص صفا كأنهم بنیان مرصوص وخی ولا هغه مقرر کو چې د الله رسول وی چې د سار د مانځنه پس حمله کوي کم میزایل چې علاج کو ایجاد کو دا غینه الفتح سوره فتح و پنوم نوم کې خودو دا الله امداد وسره هغه رافیل طیاره چې فرانس په فخر کاو دا هغه فخر دړې وړې کو او هغه امریکا چې د اسرائیل په شا ولاړه او اسرائیل خپل ډرون را لېږلیو ناغه ډرونې ولا دړې وړې کړل او الله غ حکم ماته مخامخ شو چې وما رمیتا اذ رمیتا پاکستانی فوج تا نه دی وشتلې ولکن الله رما دا الله وشتلې دی نو دی وجه نه مونږه نننې مضمون دغه موضوع دا ده چې د هغه الله سره به مونږ تعلق څنګه جوړو اللہ سے تعلق بڑھانے کے طریقے دا اللہ سره به تعلق څنګه جوړو وی تعلق د غټ د کچ سره وسم جوړیږي وی موږ څوک یو وی موږ ته واړه خلق وای او په عربی کې یا په فارسی کې دی ته انای صغیر وای انای صغیر او په انګریزي کې دی ته د سمال آی ایم موږ ټول چې دلته ناس یو د سمال آی ایم یا انای صغیر یو او الله چې دی هغه انای کبیر دی د بیگ آی ایم د ټولو نه غټ ذات دی دا سمال آی ایم دا غي بیگ آی ایم سره تعلق ساتل غواړي نو هغه الله ورته چل خولې دی چې دې سبکه هغه چل بنن زده کو وړمبه چل وته دا خولې چې آدم علی السلام یې را لېګو نو بیسیک نالج ولور کو نو سبا زوم سبا تاسو وای وعلم الاسماء وعلم الادم اسماء كلها نمونه وته خول چې دا کړکۍ ده نو دا د بنج لرګې ده نو دا پکې ده نو دا ردی پر ده نو په دې کې د بجلی تار ده ته ویلی شي چې مادي اشیاء چې دي د هغې نومونه د هغې کمپوزیشن د هغې ایکشن د هغې پراپرټیز د هغې خوبۍ د هغې نقصانات ټول ادم ته وښوله فرشتو له نه ورتلل نو ثم عرضهم على الملائکة نو هغو له بیا نه ورتلل هغه وی لا علم لنا الا ما علمتنا نو الله ورته ما خو درته ویلي که نه تاسو ما ته وی چې مې پیدا کوه ما وی چې نه په ده کې به خوبۍ وي د دې آیات نه پته لګي چې د هغې بیگ آی ایم سره تعلق ساتي نو عصري علوم به حاصلې هر شی به پیژنې ځان به پې پوه کې وی څنګه به پیژنې وی دا ګیلاس تیره ډاکټر صاحب په لاس کې وی دا په دې کې دننه څه دي وی په دې کې اوبه دي وی دا اوبه د څه نه جوړې دي وی دا د هایډروجن 2 او اکسیجن 1 د H2O نه جوړې دي وی هایډروجن څه ته وایي وی یہ خود جلتی ہے وی اکسیجن څه ته وایي وی یہ جلنے میں مدد دیتی ہے وی دا اوبه څه چل گئی یہ جلتے ہوئے جو آگ کو بجاتی ہے کله چې دغه نالج دغه کیپیسټي تعالی خدای درکړه نو بیا انټیلیجنٹ آرټیفیشل انټیلیجنس بیا دې پوری چې تا ته هغه الفتح میزایل توفیق درکو چې هغې اسرائیل لم بن نه ورځي د هغې فرانس لم بن نه ورځي نو ته به د خپل ډاکټر قدیر شکریه ادا کې ته به د هغې خپل ساینسدان شکریه ادا کې چې وعلم آدم الاسماء كلها چې دا ټول څیزونه د زده کولو دپاره تا له صلاحیت هغه درکړی نو تا ځان وکړه نه صلاحیت پیدا کو نو چې کله صلاحیت پتا کې راغې د دې د استعمال دپاره بیا الله تعالی وایي فاما یاتینکم مني ورپسې هدن بیا به زما هدایت ته غوږ دی چې دا میزایل انډیا له راپرېږدم اکو په وزیرستان کې په مسلمان وار ورشم دا به بیا تا ته دا ښیي نو دوه علوم دي یو هغه دي اسماء کلها ساینسي علوم دي نو دویم څه دی هدایتي علوم دي چې دا به کم ځای پازیټیو وي کم ځای به نیګیټیو وي کم ځای به ته قاتل او کم ځای کې به ته مجاهد دا به درته بیا هغه ښیي سړي ډېر ښکلی مثال ورکړی وی یو سړی په خپل پلار ډېر عزت یې کو بابا یې زورورو موبایل نو د کابل هغه ته وی چې ورشه لکه
په منډه ځه. نو هغه ورته ورشه د بازار نه غوښه راوړه، د میرجو د کړي خوا ته هلته ګډ غوښه میلاویږي، خو ده دغه ټکی نه دی اورېدلی. ادې چې تللی دی نو مینګورې په دې بازار کې یو خوا بل خوا ګرځي چې یاره زه بابا سله را لېږلی. نو یو خو موبایل شته نه چې ټلیفون ورته وکړي، او یو دا چې یېرېږي ته چې کوزم جو قاریږي راته. نو هلته یو تره و، نو هغه ورته ویل لکه څه کې، نو هغه ورته یې را لېږلی یم، خو نه تپوس کولی شم او زه هم چې سله را لېږلی یم. نو هغه ورته ویل چې خدای دې خوار نه کړه، مېلمانه دي د بونیر نه مېلمه راځي، تا ته یې وي چې دغه دی د ګوډ غوښه راوړه. وی چې خدای دې خوشحاله کړه. وی آدم علیه السلام ته خدای څه وی؟ احبطو ځه، جو راغلی را دنګلي دي. آدم علیه السلام غریب خو شاته بیا نه دی کړي چې سله ځم. نو وروستو هغه ورته بیا څه وویل؟ فاما یاتینکم مني هدی فمن تبع هدایا فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون. لاړ شه خو ګورې په دې ګلوب باندې چې ژوند تیرې، دا ټول ګلوب انسانانو ته حواله کړی دی، دا ځمکه چې ده، نو په دې کې بس د زندگی چې ته تیرې نو زما د هدایت مطابق به تیرې. نو هغه هدایت نو لومبنۍ خبره ما ستا د دې نه دا زده کړه چې ما ته به علم زده کوو، ځان به په عصري علومو هم پوه کوو او ځان به په فقهي علومو هم پوه کوو چې په د چا نه ورستی پاتې نه شو. په پرونۍ حمله کې چې زمونږ ساینسدانانو له خدای کم اجر ورکړی، ګوره دا کم میزایل چې چاینا راوړی دا د چاینا نه دی، دا پاکستان پلس چاینا ساینسدانانو شریک راخ کړی او مغرب هلته پریشانه دی. هغه یو سړي مثال ورکړی وی چې کله رافیل تباه شو نو فرانس یې وشرماو انډیا، نو چې کله د اسرائیل ډرون یې تباه کړل نو اسرائیل یې وشرماو. نو ټرمپ سره غم پیدا شو، اوس ما شرموي. نو ټرمپ لاول وی خپل کار دی، کو کار څه کوي، نو بیا وی نه 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 جنگ ونه کوي، ځکه ما به وشرموي، اوس دریم نمبر زما دی. نو د اسماء کلها خو دغه علم